دا لور خور چې واده شي که هر څومره دا مالدار کور کې وي او د خاونې کور ډک ولې نه خو دا وره ورته ګوري وي زما به چېرته رور راشي زما به تپوس کړي زما به پلار راشي په دې دروازه زما به تپوس وکړي دا د رمضان میاشت خور وایي زما رور به کله په دې دروازه راننوځي د خاوند کور کې به دنیا ساماني خو چې رور یې راشي او یا د یو اچار ډبه وله راوړي هغه هر څه ته یاد وي هغه د هیر یو هغه د اچار ډبه نه تاویږي ده هماله رور راوړې ده هماله پلار راوړې ده دا مال رور راوړي دا زما پلار راوړي امام الانبیاء چې به بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها رخکاره شوله پابه سید مرحبا مرحبا ای لوري په خیره دی ای لوري په خیره دی ای لوري په خیره دی مونږ د دې غور کړی دی د دې تورسرو غور مونږ کړی دی د دې تپوس هم د روژه کې کړی دی ځان سره غریب برابر کوي دا د غریبانانو اختر نه دی دا د دې کونډو اختر نه دی دا صرف د هغې ښځو اختر دی چې خاوندانې دي چې دا خاوندانې نشته د هغې اختر نشته هغه کونډه د اختر په شپه وایي خدایا چې اختر دې راوستو نو ما نه دې خاون ولې اغستو چې ته اختر راوست ما نه دې ولې خاون اغست دا ستا په ګاونډ کې دا کونډه ټوله شپه الله ته وجاړ او تا سر ځان له 3 جوړې کړي او د اختر مانځه نه راشي د اختر مونځ ته وایي دا وخت کې به څوک وچي د دې جړا احساس به د چا سره خدایا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو مثل راکړي خدایا چې خلک ونه جاړي دا وخت کې چا ته تویږي اسره شته د چا چرته لاړ شو چا ته پر یاد وکړو دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې راغی او د شپې ګرځېدو یو کور کې د ماشومانو د ښځې جړا واورېدله لاړ بیت المال ته سامان یې ولرو سامان یې حواله کو بیا داسې بار ناست ولا مې وایي ما ورته وی چې ځو نه وایي چې نه نه ځو نه وایي داسې اوتر ناست چې ماشومانو خوراک وکړو لبې شروع کړې خندلې شروع کړې ما ته وی چې راځه چې ځو را روان شو ورته تاسو وختي ولې نه راتلی ما ته وی چې ما د دې ماشومانو جړا لیدلې وه که قیامت کې رب العالمین وی چې عمره رضی الله تعالی عنه ته خلیفه وي او ستا په دور حکومت کې ماشومانو جړلي و د لوږې د لاس زه به وایم چې الله هغې پورې ورته ناست وم چې د څو پورې هغې ماشومانو خندلي نه والله جړا یې وکړله او الله عمر هله پرېښي دي چې وی خندول عمر هله پرېښي دي چې وی خندول دا کلي کې غریبانان هغه جاړي د هغې اختر له کپړې نشته د اختر په ورځې خوراک نشته خو مونږ د مزو چرچو ځان له 3 جوړې او 4 جوړې بچوله څوک چې د یتیم په سر داسې لاس کې دي روپۍ ولا لا نه ده ورکړې صرف لاس یې پې کېښود خالص د الله د رضا دپاره چې څومره ویښته د دې د لاس لاندې رالل دومره نیکۍ ورله الله ولیکلې هغه ورله به نه کوي یوازې به مونځونه کوي یوازې به تراویح کوي ستا چې دا خورلنې واده دي تا د دې تپوس کړی تا د خور تپوس کړی تا د مور تپوس کړی تا د رور تپوس کړی تا د رشته دار تپوس کړی دی